دا د هغې پخواني کفارو هغه نظریه د خلقو کې رایج ده ورنه که اسلامي قانون راغی اسلامي قانون کې چې څنګه د شریعت د مانځو د دې پابندي ده دغه شان د حقوق العباد د معاملاتو د تجارت د معاشرت د زراعت په دې احکامم په شریعت کې ذکر دی او د ملک باور سره معیشت نور هم ترقی وکي ټول ملکونه به بیا دغه ملک ته رجوع کوي او د دغه ملک محتاج وي چې کله اسلامی حکومت او اسلامی قانون ناپیش دې کې د ملک ترقی ده مالونو کې به برکت پیدا شي فصل کې به برکت پیدا شي څومره د ملک چې سرمایه‌داران دي د دې په تجارتونو کې به برکت پیدا شي نن مالداران ډیر دي تاجران ډیر دي خو مال کې برکت نشته دی نه ته ملک ته پیدا شته دی او نه ته قوم ته شته دی حدیث مبارک کې راځي چې کومه بیه کې قسم وخوړلی شي د هغې بیې نه برکت اوچت شي چې کومه بیه کې عیب خریدار او ګاک ته ونه ښودل شي نو د هغې بیې نه برکت اوچت شي نه عیب خودشته دی او نه قسم پرې خودشته دی ټیک ده چې معاملې به ډېرې روانې خو پیسه کې برکت نشته دی نو د هغې نتیجه دا ده چې نه د هغې مالدارانو د مال نه ملک ته پیدا شته او نه ترې نه غریب ته پیدا شته او تاسو به د آفات سماوي اینئ چې د دې غټو غټو تاجرانو په دې مالونو باندې څومره آسماني آفات راځي او دا هلاکي حدیث مبارک کې راځي د کم مال سره چې د زکات مال پیوسي دا مال به هلاکي چې کم مال باندې آفت سماوي راغې ته پوه شوه چې د دې نه زکات نه دی ادا شوی دې کې د زکات مال پروت و نو ځکه د باندې آفت سماوي راغی نو کو زکات په صحیح طریقه باندې ادا کول شروع شي نو د سرمایه‌دارو سرمایي به محفوظ شي د غریبانانو غربت په ختم شي ملک پم ترقی وکړي چې په صحیح طریقه باندې د زکات ادا کول شروع شول او دا به هله کیږي چې کله د پیغمبر اتباعي او اسلامی قانون او د قرآن قانون په ملک نافذ وي عشر به په صحیح معنو کې ادا کول خلق وپیژني چې دا فصل دی او په دې کې به عشر ورکوم نو چې عشر یې ورکه بارانونه به په ټیم شي قحط سالی به ختم شي ملک به بحران او لوږ او تنده به ختم شي چې کله عشر د مالونو نه ادا کول شروع شول دې کې ډېرې فایدې دي د معاشرې اصلاح به وشي احادیثو مبارکو کې راځي چې کله مهرونه سیوا شي نو په علاقه کې به زنا عام شي مهر سیوا دی نو زنا عامه ده چې د پیغمبر اتباعي د شریعت اتباعي مهر به کم شي نو نکاح به آسان شي نو معاشره کې به عفت او پاکدامني راشي زنا به معاشره کې ختم شي واده کول به آسان شي نو چې واده ګران شو مهر ګران شو نو واده ګران شو نو زنا عامه شوله نو دا ټول د ملک چې څومره شعبې دي د دې فایده د ملک ترقی دا د قرآن په قانون کې ده د پیغمبر په اتباع کې ده او د اسلامی قوانینو په نافذ کولو کې ده وقال الملأ الذین وی هغې غټانو هغې کسانو کفرو چې کفر یې کړی من قومه د قوم د شعیب علیه السلام لئن اتبعتم کچری تاسو تابعداري وکړله شعیبا د شعیب علیه السلام دا کافران دي مسلمانانو ته وایي که تاسو د شعیب علیه السلام تابعداري وکړله نو انکم اذا لخاسرون بېشکه تاسو به په دغې وخت کې خامخا تاوانیان شئ نو تاوان څه دی وی دا معیشت ته به هم ډېر نقصان ورسي د ملک معیشت به هم تباه و برباد شي فأخذتهم الرجفة ونول دیلر زلزلی فأصبحوا في دارهم جاسمين
نو پشفل دوی پخپل کلی کی جاسمین پړمخې پراته چې د پیغمبر خبره اونه منله نو پیغمبر مایوس شو خیره وکړله نو فاخذتهم الرجفة اونیول دی لره زلزله پیراله او دی تباہ و برباد شو. بعض آیاتونو مبارکو کې راځي فاخذهم یوم الظله اونیول دی لره ورځې د سوري. هغې آیاتونو نه معلومیږي چې په دې باندې وریځ راغلی وه د هغې وجې نه دی هلاک شوي او دلته معلومیږي چې زلزله پې راغلی وه نو دی د کم عذاب د پوزریه باندې هلاک شوي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دواړه آیاتونه ټول احادیث په خپل ځای باندې صحیح دي. که زلزله راغلی د روایاتو کې نو صحیح ده، که سورې وریځ راغلی ده نو صحیح ده. وایي ځکه چې د شعیب علیه السلام په قوم باندې اول رب العالمین سخته ګرمي راوستله، ډیره سخته ګرمي پې راغله، نه به سوري پیدا ورکوله، نه به اوبه څکلې، نه به هغه تنده ختمېدله، ځکه دا خو عذاب و. دی به تیخانو ته ننوتل او ځان به یې د ګرمۍ نه بچ کو. هغې کې هم ګزاره ونه شوله نو دوی داسې ځنګل طرف ته ووتل. چې ځنګل طرف ته ووتل نو رب العالمین یوه وریځ راوستله. د هغې وریځ د لاندې یخ سوری و، دی وی دقم د بچو ذریعه ده نو دا ټول قوم لاړ د هغې سوري د لاندې ودرېد. یوم الظله ورته وایي، ورځ د وریځې. وریځ رالله، دی وی لاندې تېنه یخه سوری دی نو دی په سوري ودرېدل. علم نو چې دا الله دې ته جمع کړل، چې د سوري ته جمع کړل. علما وایي د اقې سوري نه په دې باندې اور راوورېد د برې نه، چې اور راغی او بیا پې زلزله راغله نو اور او زلزلې دي تباہ و برباد کړل. نو زلزله شته دی، وریځ راغلی و، دا ټیک ده. بعضې علما وایي د ده دا قوم چې و دا دوه ډلې شوی و، نو په یوه ډله باندې دغه عذاب راغلی او په یوه ډله باندې دا زلزله راغلی و. په یوې دا سوری راغی، اور پې راوورېده، هلاک شول، او په بل حصه باندې دا زلزله راغله، د هغې په وجه باندې هلاک شول. نو فاخذتهم الرجفة اونیول دی لره زلزلې، فاصبحوا فی دارهم نو شول دی په خپلو کورونو کې. دارهم معنا په کور خپل کې یعنی په خپل کلی کې. جاسمین پړمخې پراته، مړو او پړمخې پراته. الذین دا کم کسانو کذبو چې دروغجنې وګڼو شعیب علیه السلام له دې دروغجن وګڼو. نو الله داسې سزا ورکړله کأن لم یغنوا فیها، گویا چې دی نو اوسېدلي په دې کلي کې. داسې عذاب پې الله راوستو چې نښې نښانې ورله د کورونو ختم کړې، چاته پته هم نه لګېده چې دلته قوم اوسېدلی دی. الذین کذبوا دا هغه کسانو چې دروغجنې ګڼلی شعیب علیه السلام لره. کانو هم الخاسرون، هم دوی شول تاوانیان. دی به دې نورو ته ویې د ده خبره مه منئ، تاسو به تاوانیان شئ. نو هغه خپله تاوان کې پرېوتل. فتول عنهم نو واپس روان شو دا شعیب علیه السلام عنهم د دوینا، د هغه ځای نه واپس شو شعیب علیه السلام او د مرګري چې کم چا منلی کم ځای ته رالل. علما وایي مکې معظمې ته رالل، هلته آباد شول، د مرګه پورې دی بیا په مکه کې اوسېدلي دي. نو چې کله پې عذاب راغی نو شعیب علیه السلام تینا روان شو تینا چې وی کتل نو دی پړ مخې پراته دي مړه. وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی، اے زما قومه په تحقیق سره رسولی ما تاسو ته پیغامونه د خپل رب، خیر مې لټولی ستاسو دپاره.
نو پس څنګه به زه خپه شم په هلاکت د قوم کافرانو باندې. علما وایي دی خو شعیب علیه السلام ډېر تنګ کنه خیری ورته وکړله نو عذاب پې راغی خو بیا هم پیغمبر د قوم ډېر مشفقي نو چې مړی ولیدل چې هلاک شول نو بیا ورته وایي ګوره زه ستاسو ډېر خیر خواومه ما درته پیغامونه را رسولي خو تاسو بیا هم نه منلن نو نن زه ولې په تاسو افسوس وکړم. بیا هم علما وایي دې کې د پیغمبر شفقت پروت دی چې پیغمبر به هر راته به د قوم ډېر مشفق و خیره وکړله ورته بیا وایي ما درته ګورې دا ټول پیغامونه را رسولي نو که تاسو منلی وې تاسو زما خبره منلی وې نو نن به دې حال کې نه وی پراته. وقال او دوی یا قوم ای قوم زما لقد ابلغتکم خامخا په تحقیق سره رسولی دي ما تاسو ته رسالات ربی پیغامونه د خپل رب ونصحت لکم او خیر مې لټولی دی ستاسو دپاره په هر ټیم کې مې ستاسو خیرخواهي لټولې ده ستاسو په خیرخواهۍ باندې لګیا نو په کیف آسا علی قوم کافرین نو څنګه به زه خفه شم په هلاکت د قوم کافرانو باندې نه یم خفه در باندې سره در باندې هم نه یم خفه چې دا دومره پیغامونه مې را ورسول او بیا هم ونه منو نو زه بیا په تاسو وروسته اوس نه یم خفه. علما وایي چې کله په کافرانو باندې عذاب راشي نو په هغې باندې بیا غم او خفګان چې دی هغه نه دی پکار. البته علما وایي په کوپر خفګان جایز دی چې دی د کوپر په حالت کې د دنیا نه نه ویتلی نو د هغې په کوپر باندې خفګان جایز دی په عذاب خفګان نه دی پکار خو په کوپر خفګان جایز دی چې دی کافران نه وی مړه او دی مسلمانان وی نو ډیره بهتره به وه. فرمایي وقال الملأ الذین اوی هغې غټانو چې کفر یې کړی من قومه د قوم د شعیب علیه السلام نه لئن اتبعتم شعیبا که چرې تاسو تابعداري وکړله د شعیب علیه السلام انکم اذا لخاسرون نو بېشکه به تاسو به په دغې وخت کې تاوانیان شئ. فاخذتهم الرجفة ونیول دی لره زلزلې فاصبحوا فی دارهم نو شول دی په کلي خپل کې جاسمین پړ مخې پراته. الذین دا هغه کسان دي کذبو چې دروغې ګڼلی شعیبا شعیب علیه السلام نسبت د دروغو یې کړی شعیب علیه السلام ته کأن لم یغنوا فیها گویا چې دی نو اوسېدلي په هغې کې الذین دا هغه کسان دي کذبو شعیبا چې دروغجنې ګڼلی نسبت د دروغو یې کړی شعیب علیه السلام ته کانو هم الخاسرین نو شول دی تاوانیان. فتول عنهم نو واپس روان شو د دوینا وقال وی ویلی یا قوم ای قوم زما لقد ابلغتکم خامخا په تحقیق سره رسولی دی ما تاسو ته رسالات ربی پیغامونه د خپل رب ونصحت لکم او خیر می لټو ستاسو دپاره فکیف آسا نو څنګه به زه خفه شمه علی قوم کافرین په هلاکت د قوم کافرانو.